یو صحابي دی جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنه، دا هغه صحابي دی دی وی وی حضور پاک ته مې د 14مې شپې باندې کته چې دا سپوږمۍ راوچته شوې وه، وی پیغمبر ته مې م کته دی سپوږمۍ ته مې م کته، وی قسم درته خورم وی زما محبوب د هغې نه ښکلی و. دا د صحابو محبت دی. چې کله حضور پاک مدینې منورې ته راغی نو یو صحابي و طلحه بن بروا رضی الله تعالی عنه، څه ماشومان را پاڅېده، څه کسان هغې اشعار شروع که. نو دا صحابي چې کم دی حضرت طلحه بن بروا رضی الله تعالی عنه حضور پاک نه کله مخکې کېږي کله رستو کېږي، حضور پاک مخ مبارک ته ګوري او ورته وایي ځوانه ولې؟ وی یا رسول الله وی ډېره مینه در سره کوم. وی څونه مینه را سره کې؟ وی یا رسول الله بې انتها مینه در سره کوم، ډېر زیات مې خوښې. وی خور شوي د پلار سر دې راوړه. بس سړي زر توره راویسته منډه کا او دې راشوي مونږ په چا باندې پلاران نه وجنو. څه ورځې پس دا صحابي نه راتلو نو حضور پاک تپوس وکړو، وی طلحه نه ښکاري. را ورته وی یا رسول الله وی طلحه خو بیمار دی. حضور پاک وی زی تپوس ته لاړ شو، مسجد قبا طرف ته چې لاړ شي دلته کې پاتې کېده کم کسان تللی وي. مسجد قبا نه شاته هلته د کجورو څه باغونه هم داسې کچا آبادۍ اوس هم د ډېرې زړې آبادۍ دي، نو هلته دی پاتې کېده. حضور پاک هلته لاړه نو صاحب کشف ویره معلومیږي دا چې د دې نه وفات کیږي. نو حضور پاک دته د کور والا ته وی که طلحه وفات شي ماته ووایي زه به راشم د جنازې له. نو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده، هغه وایي چې زه کله وفات شم حضور پاک ته مه وایې. چې راغو څو ورځې پس حضور پاک تپوس وکړه چې سړی څنګه دی وخت وفات شوی دی؟ وی جنازه هم شوې ده. حضور پاک ورغو کور والا ته وی چې تاسو ته خو ما ویلي وو چې ما ته ووایې. حضور پاک ته هغه کور والی وی یا رسول الله وی طلحه وی د دې نه لوی خوشبختي نشته زما، وی چې ما زما جنازې مونځ حضور پاک وکړي زه بلکل بخلی شوی یم. ځکه چې دا دعا اصل د درد نه وي د جنازې، ځکه په ولی باندې هم لازمي چې ته به د خپل د پلار د جنازې مونځ کې، ځکه چې عام سړی ودرېږي د هغه پړه کې هغه شانتې درد نه وي، خو چې کله خپل ولی ودرېږي نو هغه درد زیاتي. نو هغه ورته وی چې یا رسول الله وی د ده بخنه کې څه شک نه و ده وی چې حضور پاک راځي په لاره کې یهودیان ناست دي، زما د جنازې د وجې نه هغه ته تکلیف ونه رسي. نو وی ځکه مونږ هم داسې دفن که. حضور پاک وی راځي قبر لیزو. چې کله لاړه نو په هغه ځای کې حضور پاک قبر ته ودرېده نو دعا یې وکړه، وی الله وی چې ته کله طلحه سره ملاوېږې په دې حالت کې ملو شه چې طلحه تا ته ګوري خاندي او ته طلحه ته